به دې کېږي. په دې باندې ورته یو څو واقعات اورم انسان ایمان تازه کېږي. حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه چې کوم و هغه به په یو رکعت کې یو شپه کې یو قرآن شریف تلاوت کول. په یو شپه کې یو قرآن شریف به په یو رکعت کې تلاوت کول. نور صحابه کرام ورته رال ورته ویل چې ای عثمانه دا ته چې کوم کار کې پیښ شي که نه موږ دغه شانتې کوشش کوو لیکن زموږ نه کېږي کمزوري ده. عثمان غني رضی الله تعالی عنه ډېر زبردست جواب ورکړو. ورته ویل ستاسو زړونه بیماران دي د هغې د قرآن شریف جلال چې کوم دی که نه هغه نشي قبلولی. پهله تاسو خپل زړونه پاک کوئ بیا به تاسو د ګورئ څنګه الله تعالی توفیق نصیب کوي که نه نصیب کوي. داسې معمولي خبره نه ده په یو شپه کې یو رکعت کې یو قرآن شریف تلاوت کول دا الله تعالی هر چا ته توفیق نه نصیب کوي. نن چې الله تعالی موږ له دې قرآن شریف ختم توفیق را نصیب کړو که نه دا هم د الله تعالی په موږ باندې ډېر غټ احسان و. دا د شوق پورې خبره ده. انسان وایي چې مثال کې زه پر ما قرآن شریف نه دی ویلی زما عمر سیوا شو پیښې زه اوس نشم ویلی زما ژبه پیړه ده دا د واقع ده دا شیطاني خیالات او وسوسې دي زما ورو. په دې کې مه دوکه کېږئ ځان مه دوکه کوئ چې یاره زما ژبه پیړه ده زما دا شی دی یا دغه شی دی. الله تعالی په خپله قرآن شریف کې فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر چې دا قرآن شریف ما آسان کړی دی آیا څوک شته دی نصیحت حاصل کوونکی چې الله تعالی موږ ته یو شی آسان کړی دی نو موږ یې ځان ته ولې په خپله باندې ګرانو چې زه یې نشم زده کولی. دا جواب دی. د صحابه کرامو زندګي زموږ مخامخ ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا د تشریف راوړلو 40 سال بعد ورته نبوت میلاو شوی د هغې نه پس ورته قرآن شریف به نازل شوی. نو هغه ټایم کې صحابه کرامو عمرونه چې کوم وو هغسې 38 کاله نه وو. د هغو هم دغه شانتې عمرونه وو. دا چا 35 سال د چا 40 د چا 60 د چا 80 وو لیکن هغه هم په هغه عمر کې قرآن شریف یاد کړی. کم کسانو چې قرآن شریف نه ویلي برای مهرباني سوال منت درته کومه چې دا ووایئ خپل زندګۍ مقصد یې جوړ کړئ. حدیث پاک کې راځي لا تجعلوا البیوت مقابره چې تاسو خپل کورونه چې کوم دی که نه مقبرې مه جوړوئ. ان الشیطان ینفر من بیت الذي یقرأ فیه سورة البقره چې کوم کور کې سورة بقره تلاوت کیږي شیطان د هغه کور نه تښتي. زړونو کور نه وسه یو د زړه کور مراد دی یو د رهایش کور مراد دی. نو خپل زړونه چې کله ستاسو په زړه کې قرآن شریف موجود وي او د دې تلاوت کوئ نو شیطان به تاسو له خوا نه داسې لرې نه به درنه تښتي انشاءالله. کوشش به کوئ دې لپاره انشاءالله. که نه چې چا نه دی ویلی خپلو بچو باندې ووایي خپلې زنانه چې چا نه ویلې اراده وکړئ توفیق د الله نه وغواړئ الله نه سوال منت وکړئ چې الله زموږ د بدعملۍ د وجې زموږ زړونه تور شوي دي د قرآن شریف موږ ته نه نصیب کېږي. یا الله موږ اسانه خپل توفیق غواړي دا قرآن شریف موږ ته زده کړه. الفاظ معنی زده کوئ معنی معنی زده کوئ ترجمې زده کوئ دې کې کوم مطلبونه هغه یې زده کوئ. قرآن شریف صرف تلاوت دپاره نه دی نازل شوی چې یاره دکان مې جوړ کړو راشئ قرآن شریف ختم مه کوئ یا کور مې جوړ کړلو راشئ ختم مه کوئ یا څه بل څه خیرات کوم قرآن شریف ختم مه کوئ. نه بلکې قرآن شریف اصل مقصد چې کوم دی که نه هغې د الله تعالی چې کوم احکامات موږ ته نازل کړي دي په هغې باندې ځان پوهول او په هغې باندې عمل کول.